بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربان دی. قدرمندو مصب جاوید ما یو ځل بیا د پروګرام درون قربا کې ستاسو مخ په وړاندې حاضر ما کتونکو. نن موږ سره یو داسې شخصیت په پروګرام کې موجود دی چې هغه د خپلې سیمې دپاره د پېښور خاورې دپاره او بالخصوص د غریب عوامو دپاره یو داسې کردار ادا کړی دی چې همیشه د کوم سماجي او سیاسي خدمت دی هغه د دې خلکو دپاره وړاندې کړی دی. موږ سره په پروګرام کې موجود دی شیخ شفیع اکبر صاحب چې زه د دې هر څومره هم تعریف وکم دا به کمي. دې سره موږ خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. شفیع صاحب ډېره مننه د ټیم راکولو او یو جهان مننه. بل په پروګرام کې درته هرکلی وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله قدردان کا خدایم خوشحاله کا چې ما غوندې سړي ته ټیم راکو راغی. جی شفیع صاحب پهلنی سوال خو لکه زموږ د پروګرام په دې دغه باندې دی چې کوم ستاسو ذاتي زندگی ده د حوالې سره سیاسي کړی دی. پهلنی سوال زموږ دا چې دا راته ووایي چې په کوم سیمه کې او په کوم خاندان کې مو سترګې غړېدلې دي بچپن مو هم چېرته تېر شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو د دې ازرخانه پیدایشي یو. پلار نیکم د دې ازرخانه دی. کوم هم شیخان دی. شیخ در بابا په عبدالرحمن بابا یره کې زمونږ نیکه دی. مونږ د هغه اولاد یو او په دې ځای کې چې دا کوم ځای کې ناست یو دا زمونږ په دري کور دی. پلار په نیکه دې کې پیدا شوي یو او دې کې رالوی شوي یو او همیشه هم د غریبو خلکو په سر لاس یې دی د ظالم سړي لاس هم نیولی دی. دا مو ایمان دی او انشاءالله چې دې نه وروسته هم داسې خبره وي د ظالم سړي به خلاف شو او د مظلوم سړي په سر باندې داسې ږدو انشاءالله. شفیع صاحب دا راته ووایې چې ودونه مو څو کړي دي؟ ودونه خو ما دوه کړي دي. یو مې په سن 1988 کې کړی دی او یو مې په 2008 کې کړی دی. او دا راته ووایې چې په خوښه مو کړی دی که نه د مور او پلار په خوښه دي؟ یاره جي یو واده خو مې په 88 کې چې کم کړی دی نو هغه راله مور او پلار کړی دی او په 2008 کې مې چې کړی دی هغه مې په خپله خوښه کړی دی. حاجي صاحب دا راته ووایې چې مینه مو زندګۍ کې چېرته کړې ده؟ یاره بالکل بچو سره مې کړې ده او د ښځې سره مې کړې ده چې دا کومه مې په خپله خوښه. نه مینه خو ورسره شته د مینې نه خو یو هم خالي نه ده ځکه چې بچي م راوړي دي. خو دا د زړه دا مینه چې دا زړه چې کوم دی دا مینه چې کومه ده دا غیر اختیاري ده. دا د چا په اختیار کې نه ده نو دا خامخا یو اړخ ته ځي نو دغه اړخ ته لږه ډېره ده. دا راته ووایه حاجي صاحب شاپینګ چې دی په خپله کوئ که څوک یې در باندې کوي؟ یاره جي زه خو چې حقیقت وي نو داسې خو زه هم نه زما دا کشران وروڼه دي او چې سم وي نو دی یې راته کوي که ارڅه وي که بوټ وي که کپړې وي که واسکټ وي بس صرف ناپ لزمه او نور ارڅه دی کوي شاپینګ دی کوي ما لپاره. دا راته ووایې چې څنګه تاسو ویل چې په خوښه مو واده کړی هغه در باندې شاپینګ کوي که نه هغه په خپله کوي ځان له؟ یاره نه هغه په خپله کوي او نه زه کوم ولا هغه زمونږ بس کور کې یو مشره ده بس هغه ځي او که واده خادي وي هر څه خبره وي بس په خپله د اختیار نشته ښځې ته زما د اړخ نه یا زمون کور کې زمون ښځو ته چېرې دی په خپله ښار ته لاړې شي په خپله شاپینګ وکړي داسې نه ده. حاجي صاحب دا راته وایي د بچپن یا د سکول د وخت چې کوم ملګري دي اوس تاسو یو خپل سیاسي کیریر دی بلکې داسې ووایو چې د بچو پلار هم یې صحیح ده د نوسو نیکه هم یې. دا راته وایي چې هغه ملګرو سره د اوس ملاقات کیږي یا چېرته غونډه یا کوم ځای کې ګیدرینګ وغیره کیږي؟ بالکل جی زه ما سره د سکول چې کوم ملګري دي تقریبا سب سران دي څه زما غوندې سادهګان دي څه سیاسي لیول کې دي سب سران دي خو چې کله میلو شو خامخا میلاویږو میاشت دوه دریو کې یا خامخا یو پروګرام کو د ملګرتیا که پکې غریب ملګری وي کلاس فیلو که مالداره وي که افسر وي کار وي خو هغه خپل هغه مینه هماغسې برقراره ده څنګه چې په تراټ کې ناست یا به څنګه چې په هغه یو ډیکس باندې ناست وو که اوس هر څومره یو سړی بره ختلی دی نو زمونږ مینه هم هغوی سره هم عکسې ده چې څنګه هغه د سکول وه. حاجي صاحب دا راته ووایې را به شو د سیاست اړخ ته سیاسي کیریر آغاز مو کله کړی دی او د سیاست چې کوم آغاز دی د کومې پارټۍ نه تاسو کړی دی؟ یاره مونږ خو جي بیسیکلی پلار په نیکه په دري د ایم پي سره وابسته یو او ما په خپله چې کوم دی د 2002 نه د هلې ځلې شروع کړي دي او اوس مې د تیر الیکشن کې ان 28
مې لړاو کړی نو څه تقریبا 23-24 روټه مې اغشتي او بس هغې نه وروستو اوس لګیا یو بس دې کې یو کشر ورور دی هغه ډسټرکټ ممبر و آزاد نه شوی او بیا د ام پی سره اړیکې هغه راغلی په ټیکټ باندې نو هغه بیا موږ آزاد ودرېدو هغه کامیاب شو بیا دوباره واپس حیدر خان راغو واپس هم هغې سره شمولیت وکړو دا راته ووایې چې اوس ان پی خو لکه په ملک کې هلې ځلې روانې دي دلته د عمران خان د طرفه مهنګایي او دغه وایي څه د ایزا یو د ان پی د غړي په حوالې سره ته څه ویل غواړې د نن سبا مهنګایي حوالې سره یاره زه خو به دا ووایم چې دا خو د ټول مخلوق ته پته ده چې هر یو سړی کم چې د 10 کالو سړی دی یا ماشوم دی یا ځوان دی یا لک دی هغه ته دا معلومات کیږي چې یاره د نواز شریف دور څنګه و د حیدروتی دور څنګه و د محمود خان دور څنګه دی د به د لنډ کوزو خلکو ته راشم نو دې کې خو هر سړی خفه دی هر سړی پریشانه دی که مالدار دی که غریب دی تاسو ګرځئ درته ښه معلومات کیږي خو دې کې د منګیانه خو تقریبا چې زه به یو دا خبره وکړم چې ما به منشي له پیسې ورکړي 30,000-35,000 روپۍ ورشه سودا راوړه نو هغه به پکې هر سر وړه اوس هم هغه سودا دپاره زه 80-85-90,000 روپۍ ورکوم هغه سودا په هغې وروڼي نو دومره فرق راغلی دی نو دا راته ووایې چې بچي مو څومره دي او بل دا راته ووایې چې بچي به هم یو سیاسي کیر یو ورکوي که نه د روزګار طرف نه زما نور بچي الحمدلله تعلیم یافته دي اعلی ماسټر یې کړي دي او انشاءالله ایله لرمه چې د دغه اړخ ته نه دي د سیاست اړخ ته نه دي د تعلیم اړخ ته دي او بلکې د نوکرۍ اړخ ته دي نو انشاءالله د لسو ورځو کې به الله پاک نوکران هم کړي دا راته ووایې چې په زمونږ په دې سکرین باندې مسافر هم دي زیاتر پښتانه دي هغه تاسو په دې سکرین باندې غواړئ څه پیغام ورکوئ پښتون قوم دپاره پښتون قوم دپاره زه دا پیغام ورکوم چې پښتون قوم یو داسې قوم دی چې دا په دنیا کې مشهور قوم دی د ځمکې د پاسه نو دوی ته زه دا وایم چې اتفاق اتحاد او مسلمانی او اخلاص او مخلصتیا ځان کې پیدا کړي او خپل ځان وپېژني پښتون یو داسې قوم دی چې دا په اتفاق شو د دنیا یو طاقت هم ورته ځان نشي نیوی او نه به ورته ځان ونیسي دا تاریخ دی د پښتنو ډیره مننه کتونکو تاسو وکتو د حاجي صاحب ډیرې خوږې خبرې وکړې دی ویل چې را همیشه انسان چې په هر سطح باندې په هر دغه باندې نو د هغه له پکار دي چې د غریب مرسته وکړي څنګه چې حاجي صاحب دغه خدمات لري په دغه علاقه کې دی په پېښور کې یو نامه جامه لري په دې حوالې سره د را روان بل پروګرام دپاره د خپل کیمرمین محمد ایاز سره